بسم الله الرحمن الرحیم ورته ګوري. اوس شارح صاحب چې دی ابهري د مصنف دلته د عبارت د مصنف لپاسو کتاب ټول لپاسو مختصر شی دی، مختصر دی ډیر. انو په بعض ځایو کې لپاسو د اختصار او اجازه لپاسو قسم مخل بالمقصود وي. انو دغه عبارت ده چې د شو ویله ګوري د هغه ځای څخه چې د راواختی فلک الشمس جرم الكري يحيط به سطحان متوازيان مركزهما مركز العالم او كل كرة متوازية السطحين. نو په مرکزهما د دې سطحانو مرکز به مرکز د دې کری وي. دا یو مقدمه وه. اچا کیاسونه اوس لپاسو دا شم کې جوړ سوله. بله مقدمه دا د ذکر کړله چې وکلو فلکین مجسمین شاملین للارض. ابهري کلو فلکین مجسمین شاملین للارض دا څه وي؟ فهو متوازی السطحین. دا بله کلیات ذکر کړل. هر فلک په دغه شروط مشروط په دغه حیثیت مهیس په دې قید مقید چې دی به ویس لپاسو چی شي جسم والا او دی به ویس لپاسو موحد پر ارغده. بس که په دغه دوه قیدو باندې مقید وو، که په دغه دوه شرطو باندې یو فلک لپاسو مشروط وو، د هغه سطحانې به ضرور متوازی وي. د دغې مقدمې څه فایده ده؟ دا مصنف د کوم مقصد لپاره ذکر کړ؟ دی وایي زه هم فایده در ښیم، نور علماو هم لپاسو چې در ما مخکې لپاسو په دا متر باندې شروع کړي دي هغه هم در ښیم، پر هغو ردونه کوي. هغه کوم چې حق دې لپاسو د هغو ورته اظهار کړي. نو وایي وفائدة هذه المقدمه، فائده لپاسو د دغې مقدمې د کومې مقدمې چې وکلو فلکین مجسمین شاملین، دا خو مبتدا ده، په هو متوازی السطحین، دا ټوله جمله خبر دی. دا مقدمه دی. وایي د دې مقدمې څه فایده ده؟ الاشارتو وای د مصنف لپاسو په دا مقدمه او په دې قول کې چې دې لپاسو مقصد یې الاشاره اشاره ده الی ودیت اشاره ده چې ان کل فلکین شاملین للارض، هر هغه فلک لپاسو چې شامل وي مځکې لره هغه یشارک لپاسو فلک الشمس، هغه فلک شمس سره لپاسو شریک دی په دې کې چې هغه فلک باندې بس لپاسو سطحانې متوازیانې راګرځېدلي دي. دا یوه پیدا شوه. په دې مقدمه سره یې ودې ته اشاره وکړه چې داسې وویله کلو فلکین مجسمین شاملین للارض فهو متوازی السطحین. مصنف په دې مقدمه سره لپاسو ودې ته اشاره وکړه موږ ته لپاسو راښیي ده چې د فلک شمس ماواره هر فلک چې وي چې هغه لپاسو څه وي هغه شامل پر مځکه وي، د هغه و د فلک شمس په دغه ځای کې مشارکت شته چې سطحانې متوازیانې بس لپاسو پر محیط وي او د دغه به په اپهري سطحانې متوازیانې به پر هغو باندې احاطه کوي. بس دا اپهري ځکه دا جدي معلوم سوله چې دا یو کلیه سوله چې هر فلک چې مجسم وي شامل ارضیه لري وي هغه متوازی السطحین دي. فلک شمس هم در دا کلیه لاندې دي که نه دي؟ فلک شمس هم لپاسو مجسم دی که نه دی؟ جسم دی. نو او دغه شامل لپاس پر مځکه دی، پر مځکه راګرځېدلی دي که نه؟ او دا یو کلیه ده چې هر فلک لپاسو په دا قیدو مقید وي چې دی وي مجسم او دی وي موحد پر ارضه هغه متوازی السطحین دي. لمر هم لپاسو د لمر اسمان هم د دې کلیه لاندې دي که نه؟ انو بار ټول اسمانونه چې په دغه شرطو مشروط دي او لمر دا باره په دې کې نه څومره شریکوي چې دوی به لپاسو محاط د سطحانو متوازیان وي. بس دا وایي دغه لپاسو ما بالاشتراک ته وایي اشاره وکړله. دغه ما بالاشتراک په مابین کې د کلو فلکین او د فلک شمسین و دغه اشتراک ده. کوم اشتراک ده؟ دغه ما بالاشتراک دی پی په دې کې هغه د فلک شمس سره شریک دی چې انه دغه کل فلک یحیط به سطحان متوازیان کما یحیط علی فلک الشمس سطحان متوازیان. شان اوس نو وایي لپاسو دې ته اشاره نه ده، انور د چا نوم نه اخلي.
ابيري نو هغه بارت لباس و خلکو ته معلومیږي چې دا پلانې شي ابيري زموږ په رقم نه دي چې موږ ته لباسونو باره بیا ښکنځل سره شروع کړو ابيري اصلي لباسو علما خو نو دغه دي ابيري چې دې لباسو سره د مسلمان بې عزتي نه کوي لباسو مسلمان پر مسلمان باندې لباسو د اکرام حق لري ابيري چې باید لباسو دغه یو اکرام وسی دغه لباسو تعظیم او احترام وسی دا چې یو لباسو بل تشکنزل کوي یو لباسو د بل بې عزتي کوي دا لباسو شرعاً جائز نه دي انو دا شارح د لباسو مجبور دی ځکه چې کم لباسو شروح هغه لباسو پر دې کتاب دی او د دوه مقدمو پیدا وي د شارح وای دا ماته معلومیږي چې په دغه ځایو کې دغه سړی دی خطا وتلی او سړی دې لباسو په اعتبار سره د نامه دې لباسو لوړ سړی هغه خبرې ته خلک اعتبار کوي دا به موږ ولې هغه ملایان ته خشم را دي لباسو چې توپکیانو سره ولاړ دي دغه نه قدر لباسو او توپکیانو ته خشم را دي لکه ودی ته کینې نو څه فرق دی پر موږ باندې دا به دی خواران ته کوم لباسو یو تنخواه ورکوي لکه چې هغه لباسو امیان دونه تنخواه وړي لباسو نه خو دې دیم جوسي مګر خو زموږ بد په دې وجه باندې کېږي چې دې ته خلک لباسو اعتبار ورکوي ځکه عالم دی چې خلکو لباسو اعتبار ورکوي باره دا باطل کار لباسو خلکو ته په نظر حق ورکوي ابيري باره دا باطل عمل لباسو خلکو ته لباسو په نظر باندې حق ورکوي چې دی جن راودې خواته سي هغه په خپل زړه کې لباسو داسې دا ورتېرېږي چې ولاکه دا زما خوا حق ده کوای لباسو د علماو په حق پورې نو دا غټ علما چې د لباسو د مشارح وایي د دې خبرې ته خلک اعتبار ورکوي ځکه دا سید سند صاحب دی سید سند صاحب لباسو چې خبره وکړله نو هغه بیا چاره ده وایي مګر خو وایي ماته اندازه راکوي چې دلته لباسو دا شیشه واضح حق ده د خبره نه ده نو نوم یې نه اخلي اپیري چې بې عزتي یې صراحتاً ونه سي غیبت هم جوړ نه سي او اظهار د حکم کوي اپیري نو مجبور دی شارح ولا کار وکړي وایلا نه ده سید سند ثبت لباسو د دغه كل فلکین مجسمین شاملین للارض فهو متوازی السطحین د دې مقدمه فائدہ لباسو سید سند ثبت بل کوم ویل ده هغه په متن شرح کړی ده هغه چې ودانه تر رسیدل لباسو د دې مقدمه فائدہ لباسو بل کوم ذکر کړی ده السلام علیکم وشكر دي فاز الافتاج شو يجور سباك وام خير دي كم يبي شا سيدا وخير و شا دغه دی نو خو زموږ هلته طبي څه وختي راکوئ خو هلته یو چا ماته ستم کړی و نه به څه پوه ته دغه زموږ دا جبلایر زوی ښه نو تی څنګه د پرون سره غږ نه کوې خو پرون چې د کور څوک راغلی و هغه څنګه غږ نه وکړي تی څه وخته سودا شوله نو ته ودرېږه که چېرته چې و چې هغه سړي ماته یو قسم اجازه راکوله زه داسې خبر ما بیا د هغه سره وعده نه کول باره بیا د خیر سره درسمه که نه و بیا خبر در کوم سیده ګورئ نو سید سند صاحب د دې عبارت فایده بله کوم ویلې دی وایي دا رقم نه دی لا نه د اشاره دا کول چې کلو فلکین مجسمین شاملي للارض فهو متوازی السطحین علاوه دې ته نه د اشاره لکه څنګه چې سید سند صاحب وایي هغه وایي لباسو دې ته اشاره ده چې انا کلو فلکین شاملین للارض اذا كان که بل شرط نه یوسرږي كل فلكين شاملين للأرض إذا كان كثير متوازي السطحين فإنه يشارك فلك الشمس في أن مركزه لباس مركز السطحين. فبيج سيسنا سبب لباس بس فايدة وده طول ملي كل فلكين مجسمين شاملين للأرض فهو متوازي السطحين.
هغه هم د دغه مقدمې فایده وایي دی وایي د دې مقدمې فایده دغه ده چې شارح دغه ماتن صفاتو اشاره و دې ته وکړه چې فلک شمس دا شریک دي صفاتو د هر هغه فلک سره چې هغه شامل ارضیه لري په څه کې په دې کې صفات سطحان متوازن به حتی کړي سیسنت ساوي و یا اشاره و دې ته ده چې دغه مقدمات ذکر کړو دې ته اشاره وکړه چې هر فلک چې هغه شامل ارضیه لري وي او په دې شرط مشروط چې پر هغه سطحان متوازیانو میحاطه کړي وي نو هغه د فلک شمس سره په دې کې شریک دي چې مرکز د فلک مرکز د سطحینو دی دا نه دی دا پیدا خو د خدای دوست په هغه ځای حاصل اسوله چې وکل صفاتو کرتين متوازن سطحین فمرکزهما مرکزها دا دغه پیدا لپاره خو هغه مقدمه کفایت کوي نو دا چې لپاره ذکر کوي ابي ورته څون صفاتو باریکی شریک وای دا رقم نه ده نو کدا دغه پیدا سي هغه مخکې مقدمه چې ونه دغه بار څه پیدا دا پیدا خالص حاصل سوي د صفات دا خو بیا په دې سره سری دا تحصیل نه دي دا څه نه ده چاره ولې دغه څه نه ده مرکه ولا خاصه خلاصي شي دا ولې غینه دی وای دا دې و دلیل وای اذا هذه الفائده دغه فائده چې اشتراک د کلو فلکین د فلک شمس سره په دې کې چې مرکز د بس صفاتو مرکز د سطحین وي دغه فائده چې د په دې مقدمه سره اشاره ورته کوي نو په دې فائده په حاصلېدو کې خو یک بیا مقدمه اوله او مقدمه اوله چې کلو کرتين متوازن ترسین په مرکز هم هغه دغه کلیه ده کنه هغه کلیه او صفاتو په دې کې شمس بار په دې کې نو سره شریک چې مرکز دی او مرکز سطحین وي نو بیا دغه فائده حاصلول د فرض چې بار ذکر کړي دا بل مقدمه چې کلو فلکین مجسمین شامل او دي دا رقم نه دی وای یکفي فيها فداغه صفاتو اشاره کې خو کفایت کې د خدای دوست المقدمه اوله کمال یخفا لکه دا خبره چې پټه ده ادا صفاتو یو مطلب ذکر سو د شی ذکر سو د محمدي ذکر سو د ردونه وسوله اوس دی وایي چې اوس و بیا د تصریفاتو د مقدمه چې وبدي مقدمه چې ورزم کې هغه مقدمه چې ده پابېدی هغه مقدمه صفاتو کبرا کې بل مقدمه دا وسر صغرا کې کل فلکین مجسمین شامل الارض په هو متوازی سطحی په هو کل متوازی معنا خدات ادا صغرا کې اوس کبرا وسر کې بار بیا صفاتو دا مقدمه چې کبرا کې د بلی پیدا اشاره پکې زوایا بل څوک بیا وای یا بلی پیدا اشاره پکې زوم یا د غینه لکه چې وای دا به واذا ضم هذه المقدمه دا مقدمه صفاتو چې کل فلکین وجسمین شاملین او د فهم متوازن سطحین دي الى المقدمه الاولى او مقدمه الاولى چې کل کرتين متوازن سطحین په مرکزهما مرکز د کورې مرکزهما مرکز سطحین دي دا واقعیت ورزم کوم ګرو د څه ورزم کې په پیل چې دا ورته صغرا کا هغه ورته کبرا کا په پیل که په درې ماشه کې ویني څنګه د زمول په صفاتو په دالبار طریقو کې دي چې دا کبرا کې هغه صغرا کې چې هغه کبرا کې دا ورته صغرا کې خدای دوار طریقې کې موږ په داس طریقه ګوره بیا یو کالو چې ول کړی کلو فلکین شاملین للارض په هو کورت متوازی سطحین صفاتو دا اوس مقدمه ده کنه دا د صغرا نه کړه هغه مقدمه اوله او کل کرتين متوازی سطحین په ان مرکزهما مرکزها هغه ورته کبرا کړه چې دا چې ورزم کې اباره بیا یو بل فائدہ حاصلېږي هغه فائدہ نو بچی حاصل شي نو یو چې د فائدہ کوي دا خبره چې ان کل فلکین شاملین للارض نو په مرکز سطحي صفاتو مرکز هو مرکز صفاتو د سطحي د هغه فلک صفاتو مرکز د فلک دی دا خبره پس او په شارح ترکانی صفاتو چې دی هغه بیا چې دا چې د مقدمه سره زم کړي هغه بلی پیدا اشاره کوي هغه نه و ما کله رد کی په بل شارح دا خو بیا صفاتو مولانا کمال الدین ترکانی دی دا هم دا چې یو عالم دی لکه هغه د دې صفاتو زمانه سیسنا سو ګوربل ام پر دامت نه شرح کړی ده و ما هغه کله چې ورکرسوي دي چې هغه ماکل عبارت دې سدي چې انا فائده د مقدمتینو دا مقدمه چې د فلکین د هغه بل چې مخکې رسوي د چې وسر صغرا او کبرا یې کړی وای فائده د دې مقدمتینو داسې ده چې ان الثانيه اذا جعلت صغرا للاولى صغرا للاولى لك انت چې د مشاري هم هغه صغرا کړه دغه کړه
او اولا کبرا کړل انتجتا وای دا نتیجه ورکوي چې ان کل فلکین مجسمین شاملین للارض فان مرکز سطحیه صفاته مرکزه دا ده او اذا جعلت هذه النتيجه دا نتیجه صفاته چې د کل فلکین مجسمین شاملین للارض فان مرکز سطحیه مرکزه دا نتیجه چې بیا کبرا وګرځول سي کوینه زموږ دی کولره چې فلک الشمس فلکون مجسمون شاملین للارض هغه ټول صفاته چې دي دا کبرا كل فلك الشمس فلكون مجسمون شامل الارض وقلت كبرا كل فلكين مجسمين شامل الارض في المركز سطحي مركزه انتجتا دا بنتيجه دا وركي چې فلك الشمس دي مركز سطحي مركزه بابېږي نو دا چې پیدا کیږي په دغه بوم پیدا کې صفاسو وای کار خراب شو او وقت ذکره دا وسپری لا دا هغه صفه شاعر کولی او وقت ذکره صفاسو دا ذکر شوی ده بابېږي په خپل ځای کې چې انا مرکز سطحیه مرکز سطحی نو د فلک الشمس مرکز عالم دی نو بار دا معلومه شي چې مرکز د فلک الشمس او مرکز عالم سره یو ځکه مرکز سطحی د مرکز مرکز عالم دی نو د سطحی نو مرکز عالم شو کنه نو هغه ماکل مبتدا د خبر دی فیرد علیه نو والدی صفات په باندې دا چې ان المقدمه اولا چې کل کرتين متوازی سطحین په مرکزهما صفاتو مرکزها هغه چې د صفاتو کافیتون ده په هغه صفاتو په دغه پیدا کی چاولو په څه دلیل وای کما اشرنا لکه مو چې وداغه صفاتو پیدا اشاره وکړه چې وسو تګوري دلته جزئیه تیراسي وکل کرتين متوازیه السطحین فمركزهما مركزها نسي او وڅ نتیجه شارح د ذکر کله چې په مرکز سطحي صفاتو د فلک الشمس دا بار په دغه مقدمه تفریق کنه کوم مرکز صفاتو دغه دی کوم مرکز سطحي د فلک الشمس على ظهور مرکز عالمي مرکز هو نو خدای صفاتو دا د اتحاد مرکز عالم او د مرکز د سطحي د دې اتحاد صفاتو په دغه مقدمه سره ثابت شو کنه دا نوري صغرا او کبرا څه کې صفاتو چې ته پلان تجاره باسي دغه ته په او کبرا کې دا فاصله د خو په اوله مقدمه مسلې دا خبرې خلاص سولې الته وله چې فلک الشمس دي صفاتو دا چې دي جرم کورین متوازی السطحین او بیا دا وله و انما اعتبر التوازی د توازی معتبر او د توازی صفاتو تعریف د دې وسکي وس بیا مصنف صفاتو د متوازین تعریف کوي خو تعریف وای سم تعریف کوي خو لیکن صفاتو د متوازین صفاتو چې دا تعریف کوي د صفاتو په یو قسم سره خاصیه ته دغه تخصیص صفاتو بلا مخصص دغه ترجیح بلا مرجح صفاتو څه وجه کوي دا تعریف چې تکه دا صفاتو ټول ته شامل دي کو خطوط مستقیمه دي ور شامل دي کو خطوط مستدیره دي ور شامل دي کو سطوح مستقیمه دغه مستویه دي ور شامل دي کو سطوح مستدیره دي ور شامل دي دا تخصیص ته څه وجه کوي تخصیص هم یو مخصص پاري کنه بیا په مستدیره په میتراس واني بالمتوازين سو زي صفاتو مجازونه کې صفاتو د بیا زي مجازونه و د بیا زي تخصیصات دا چې د صفاتو و د مصنف ته متوجه سو دا له ور صفات د متن هم نه دي چوند متن بابېری دغه شان صفاتو پر ما باعث ولیکن دا متن شرح څه کوي بابېری شاباش ته وسو متن د متن سره ولا ګودا د څنګه خبرې واني و ازما مرادي اخو مصنف دي بالمتوازن ها